چې څه کار دپاره ځې دغه کار به کېږي، یا کوم مقصد دپاره ځې دغه مقصد به ستا راپوره کېږي. که چېرته یو سړی نوکرۍ دپاره ځي نو انشاءالله نوکري به ورته میلاو شي. که په بل چا باندې خپله خبره مني انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به خپله خبره په هغه باندې ومني. که چېرته یوه جرګه وي او تاسو هلته کې ځئ او تاسو دا وایئ چې زموږ خبره دلته کې خلک ومني، دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز ستاسو خبره به هر ځای کې منله کېږي. مخامخ چې کوم سړی وي هغه به تا ته بلکل لاجوابه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن موږ خبره کوو د یا عزیزو حوالې سره. یا عزیز یا العزیز دا د الله پاک په صفتي نومونو کې یو نوم دی. دا نوم د هغه ذات دی چې په پوره کائنات باندې د ټولو نه اعلی دی، د ټولو خلکو نه افضل دی. ځمکه، اسمانونه، انسانان، پیریان ټول د هغه تابع دي. او العزیز د دغه غالب ذات نوم دی چې کله ذات دومره غټ شو نو بیا د دغه ذات چې کوم نوم دی دا څوک اخلي یا دغه نوم څوک وظیفه کوي نو انشاءالله د هغې به ډیر زیات فواید وي. صرف یا عزیزو یو مختصر غوندې وظیفه ده او په دې باندې فایدې ډیر زیاتې حاصلیږي. که چېرته تاسو ډیر زیات پریشان باندې یئ یا تاسو ته نوکري نه میلاویږي یا تاسو ته دیاړي نه میلاویږي یا ستاسو روزګار ډیر زیات خراب دی، که چېرته ستا د عهدې څه مسله وي یا تاسو ته څه عهده پکار وي یا تاسو څوک د نوکرۍ نه لرګئ یا څوک ستا خبره مني نه او یا څوک ستا خبرې اورېدلو ته تیار نه دي، ستا کو یو کار هم نه کېږي یا ستا ټول کارونه دا نښتي دا ځوړند دي، نن چې کومه وظیفه ده دا بلکل ستاسو لپاره ده. نن چې کومه وظیفه ده دا د یا عزیزو وظیفه ده. دا ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. یا عزیزو چې کومه طریقه ده انشاءالله نن به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې وایو چې دې څومره فواید دي. که تاسو چېرته په دې طریقې باندې دا وظیفه وکړله نو ستاسو ټول کارونه دا به ټیک شي. کوم کارونه چې دا ځوړند وي دا به الله پاک بلکل ټیک کړي او کوم کارونه چې نه کېږي دا ټول کارونه به تاسو له الله پاک دا حل کړي. که څوک داسې وي چې ستاسو خبره نه مني د دې وظیفې په برکت باندې به هغوی ټول ستاسو خبره مني. که تاسو په چا باندې خپله خبره منئ بلکل د دې وظیفې په برکت باندې به دغه کار ستاسو وشي. که ستاسو خبره څوک اورېدل نه غواړي او بلکل یې تاسو سره دښمني وي دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز هغوی به ستاسو تابعداره شي. که تاسو عزت غواړئ دا وظیفه په دغه طریقې باندې وکئ انشاءالله العزیز په د معاشري عزتمندو خلکو کې به تاسو شمار شئ. دومره عزت به الله پاک تاسو له درکړي چې تاسو په خپله مو ته حیرانه شئ. د یا عزیزو دومره ډیر زیات برکات دي. زه تاسو ته د یا عزیزو یو څو فواید وایم چې تاسو ته پته ولګي چې د یا عزیزو څومره فواید دي او څومره فایدې دي او څومره فضیلتونه دي. یا عزیز د الله پاک صفتي نوم دی. د دې معنی ده په ټولو خلکو باندې الله پاک دا غالبه دی. چې کله موږ الله پاک په دې نوم باندې رابلو چې ای په ټولو خلکو باندې غالبه ذاته انشاءالله الله پاک به زموږ ضرور خامخا اوري او زموږ ټول کارونه به کوي. او که چېرته د یا عزیزو سره موږ یا الله یو ځای کړو یا الله یا عزیزو یا الله یا عزیزو، اکابرین فرمایي علما کرام فرمایي د دې ثوابونه او د دې اثر نور هم سوا کېږي. اکابرین فرمایي چې کوم سړی د سهار د مانځه نه بعد 41 پیرې یا الله یا عزیزو دا وایي دا سړی به د چا محتاجه کېږي نه. یو سړی کو چېرته د نوکرۍ نه لرکړی شوی وي او دی د سهار د مانځه نه مخکې که تاسو خیال وکړئ سهار کې یو سړی سنت وکړي د هغې نه بعد یا الله یا عزیزو دا 41 پیرې وایي او بیا د هغې نه بعد فرض لمونځ جمع سره وکړي او دا عمل 41 ورځې پورې وکړي
نو ان شاء الله العزیز الله پاک به دا سړی واپس په نوکرۍ باندې بحال کړي. که چېرته په ملازمت کې یا نوکرۍ کې نور څومره مسایل وي، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به دا ټول مسایل ختم شي. که چېرته یو سړی دا غواړي چې زما د پروموشن وشي، د دې وظیفې په برکت باندې بس د ده پروموشن ښه په صحیح طریقې باندې وشي. یو سړی داسې دی چې په معاشره کې هغه عزت نشته دی، نو فرمایي چې دې وظیفې په برکت باندې به دا سړی د معاشرې ډیر زیات عزتمن سړی ساشي. دغه رنګې علما کرام فرمایي چې کوم سړی روزانه د سهار د مانځه نه بعد یا الله یا عزیزو روزانه 40 پیرې وایي یا 41 پیرې وایي، دا سړی به الله پاک مالداره کړي او دا سړی به چا محتاجه کېږي نه. نو اوس راځو د یا عزیزو چې کوم وظیفه ده د هغې طرف ته. که چېرته تاسو چا سره څه خبره کول غواړئ یا تاسو څه کار دپاره وځئ یا ته په چا باندې خپله خبره منې یا که تاسو یو ځای کې نوکري غواړئ، دا څومره امور چې ما یاد کړل دې ټولو له کله یو سړی ورځي نو د هغې نه مخکې دې 40 پیرې یا عزیزو دا ووایي. عمل دا دی چې کله موږ یا عزیزو 40 پیرې ووایو نو په دغه دوران کې موږ لاس بند کړو، لاسه موټی کړو. چې کوم کار دپاره موږ ځو، که نوکرۍ دپاره ځو، که بچا خبره منو یا دغه عزت حاصلولو دپاره یا بل چا ته خپله خبره کوو، چې د کور نه روانېږو دا موږ 40 پیرې ووایو او دا خپل لاسه موټی کړو او هلته کې به لاړ شو. او کله چې تاسو د هغه خواله ورشئ، دفتر ته ورشئ یا په چا باندې خبره منئ یا بله څه مسله وي، نو چې کله هلته کې ورسېږئ د هغه مخې ته به لاس کولاو کوئ. د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو ټول کارونه وکړي. چې کله ته روانېږې څه کار دپاره 40 پیرې یا عزیز ووایه، دغه رنګې لاس موټی کړي. چې کله د هغه خواله ورشئ هلته کې نو بیا به لاس دا کولاو کړي. انشاءالله 100% یقین سره، مضبوط یقین سره دا وظیفه وکړئ. ټول کارونه به الله پاک ستاسو دا په احسن طریقې سره په ښکلې طریقې سره وکړي. چې کوم کار دپاره ځې دغه کار به الله پاک وکړي. کوم مقصد دپاره ځې دغه مقصد به الله پاک انشاءالله په ښه طریقې سره وکړي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.